بله مسله دا ده چې کله اورمیشت اوس مصالحت وکړي، کله اورمیشت اوس فیصله وکړي. دا خالد توسې دا نږدې بانګون ته نه ده، ټوله دنیا ته دا میسج دی. میشت اوس یوه فیصله سره وکړي، ډاکټر صاحب په وطنولک شه دا و په یوه کیسه سره وکړي، امیتو معامله شوه، دا دوه سپین ږیرې راغلل د هم سره پې وکړلې، کاغذ هم پې ولیکه، روزې شوې، فیصله هم وکړه. په زر ټیم نه بعد یې تو سوچ بدل شه چې نازخ یې نه مانه. دا مسله شریعت وخلې، دا مصالحت شریعت وخواست، پې مو سره دا وکړي دي، پې کاغذ دې لیکلی دی، فیصله دې کړې دو، شهادت موجود دی، ته مانې چې ولې مې فیصله کړې وه خو نن یې نه منم. نو تو ته دا اختیار نشته دی، آته دا اختیار نشته چې دا فیصله مو ته کړو، دا شریعت وخوستی دو، دا ظلم دی. نن یوه بله قطرونه شوې دو، دا مو مته کړه، دا هغه منصب مته کړه، دا پلونکي مته کړه، دا چې نوی سړی ونڅې بیا مته شوه، ویلې مته شوه. شریعت واضح لیکلی دی چې متو یو مصالحت سره وکړه، فیصله وکړه، صلح وکړه، جوړه وکړه. دوا بورا امیتو ډاکټر صاحب دواړه په خواشه راځو دغه متول کموتو وغوښتل بیا غټیک دو موتیږي، خو که سپین ږیره ورچکیږي متوي دا د اختیار نه دی، په دا ناجیز لیا تخپله په کور شه ځون ته خوښوي چې یاره فیصله مې کړې وه ورسره نه من. په شریعت ښې دغسې ګنجایش نشته. نن سبا باقاعده په دې خبره وکالت شي، په دې باندې یو کاروبار راونده چې زه به درته مته که، سر به ورکوش که، ورسیخ وکه، خلو ورسیخه که، ژبه ورسیخه که، دا مرکزان کوه دا عمل ناجایز دی، سابقه مرکزان که یو فریق کوه دا عمل ناجایز دی، سابقه شوی فیصله دو د فریقین په اختیار په شریعت شه موتیږي، اول چا دا واس نشته. ها د قاضي د ورکاوت چې ظالمانه فیصله شوې وه څه بیا ځون ته نورې خبرې دي. خو د نن سبو سیچویشن حالات کښې چې کیم څه راوندي که نه دغې په تناظر شه د یوې خبرې بیانول هم لازمي مې ګڼم چې په دام سر سره خلوص